د یو مسئلې تپوس اکثر زمونږ نه خلک کوي، د علماء کرامو نه اکثر دا تپوس کولی شي چې آیا کم کورونو کې څوک وفات شوي دا کور ته د اختر په ورځ باندې تلل څنګه دي؟ نو دا یو خبره ذهن کې یاد ساتو چې الله رب العزت مسلمان ته د مسلمان په غم باندې د غم رازی او د هغه سره د یکجهتۍ د اظهار مونږ تاسو تعلیمات راکړي دي، حکم یې کړی دی. او مسلمان هغه دی چې د مسلمان په غم باندې غمجن شي، خو بیا شریعت دار یو چیز یو حدود ذکر کړی دي. د غم د پاره د غم رازی د پاره هم یو حد دی. بهترین تعزیت دا دی غم رازی چې هغه په لومبۍ ورځ باندې وکړی شي، دا بهترین افضل تعزیت دی. بیا د 3 ورځو پورې د تعزیت شریعت اجازت ورکړی دی. د 3 ورځو نه بعد د هغې زنانه لپاره چې هغه سوګ مناوي او غم مناوي چې هغې خاوند وفات شوی دی 4 میاشتې او 10 ورځې هغې ته اجازت دی. البته هغه کس چې هغه حاضر شوی نه دی په لومبۍ 2 3 ورځ باندې نه دی حاضر شوی، نو هغه وروسته راتلی شي که بیا راورسي، هغه خو د غم رازی موقع لا یا غم لا د غم کور ته راتلی شي، حاضري کوي شي. خو خصوصا په داسې ورځ باندې چې ټول خلک د خوشحالي کوي، د اختر ورځ ده، مونږ مسلمانان خصوصا پښتانه یو دا عمل کوو چې د غم کور ته لاړ شو 2-4 منټو دپاره هغوی ته خپل غم ور یاد کو، هغوی په غم باندې کو، په جړا باندې کو، مونږ تاسو بیا راشو کور کې خپلې خنداګانې خپلې خوشحالۍ کوو او هغه غریبانانو کور کې دوباره غم هغه تازه کو. نو داسې شریعت د دې خبرو اجازت نه ورکوي. الله رب العزت مونږ تاسو ته د شریعت مطابق د غم او د ښادۍ د هغې د ادا کولو او پای باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت زموږ تاسو ټول غمونه او ښادۍ د شریعت مطابق کړي. در مختار ذکر کړي دي چې په لومبۍ ورځ باندې د غم والا کور سره غم رازي کول او تعزیت کول دا افضل دي، او دوباره غم رازي او تعزیت کول دا وی مکروه دي. او د 3 ورځو نه بعد شریعت د دې اجازت نه ورکوي علاوه د هغې زنانه ته چې کوم خاوند وفات شوی دی 4 میاشتې او 10 ورځو پورې، یا هغه کس چې هغه په هغه موقع باندې حاضر نه وروسته راغلی، نو هغه تعزیت کوي شي، غم رازي کوي شي.